د جهر تروش په باندې روخانه روڼ سحر دی په خار د ننګرهار کې مخستا افم منار دی. د اسلام رڼا خپرونې د پوښتنې او ځواب برخه، ستاسې پوښتنې او د منار ځوابونه. د اولنی ورور چې پیغام کې لیکلی دی چې د ورارندار شیدې ورکول کوچني دی ورته جواز لري که نه لري، نو په دې کې د ممانعت څه مسله نشته دی. معنا دا چې دغه ورندار دغه ته شوده ورکوي یا بل چا ته ورکوي، په دې سره د خاوند په نکاح کې څه فرق نه راځي. صرف دومره ده که چېرته دغه ورندار دغه خاوند وفات شي، نو بیا دغه ماشوم سره نکاح نه کېږي، ځکه چې هغې ته عطیه ورکړې وه، غیر ځایي مور ده. نور دا چې په خاوند باندې مخکني خاوند باندې حرمت ثابت شي، هغه نه ثابتېږي، دا خبره څه پروا نه کوي. د بل ورور هغه صافي ورور چې اذان جواب ورکول څومره ثواب لري او د حی علی الصلاة او حی علی الفلاح په وخت کې څه ویل پکار دي. نو د رسول سلام نه د دې په باره کې چې اذان ورکوونکي ته څومره ثواب حاصل دی، حدیث داسې دی چې رسول سلام وایي اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول. کله چې تاسو اذان کوونکي اذان کوي، تاسو داسې څه ووایئ لکه هغه چې وایي. او د حی علی الصلاة او د حی علی الفلاح په ځای باندې وایي کله چې هغه حی علی الصلاة حی علی الفلاح ووایي، تاسو وایي چې لا حول ولا قوة الا بالله، داسې ووایي. او رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې اذان خلاص شي بیا په ما باندې درود ووایي او زما دپاره د وسیلې سوال وکړي. نو چا چې دا کار وکړه فقد حلت له شفاعتي، د هغې دپاره زما شفاعت واجب شه. نو دغه چې په حدیث کې راغلي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي د دغه انسان دپاره زما شفاعت حلالېږي. نو اذان کوونکی چې اذان کوي او یا څوک چې اوري په کار چې دغه شان الفاظ وایي، د حی علی الصلاة حی علی الفلاح باندې لا حول ولا قوة الا بالله وایي، او په آخره کې بیا په رسول سلام باندې چې کله اذان خلاص شو درود وایي او بیا دغه دعا وایي چې اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدت. رسول سلام فرمایي چې اذان په دغه طریقه باندې واورېد دغه څه ویلي او په آخره کې دا وي هغه زما زما شفاعت حلالېږي او لازمیږي. دا ورور بله پوښتنه کوي چې د جمعې په باره کې دا دویم اذان چې کېږي ځینې خلکو ته بدعت وایي، نو آیا دا جایزه که ناجایزه؟ د رسول سلام په زمانه کې اذان کله چې به رسول سلام راووته او په منبر باندې به کېناسته، نو په دغه وخت کې به بلال جنهو اذان کو او همدا یو اذان بیا به چې پیغمبر صلی د منبر نه راکوشه، نو وروسته بیا اقامت کې چې هغه ته دویم اذان ویله کېدی شه. د اذان اطلاق په اقامت باندې هم کله کله کېږي. خو کله چې د عثمان رضی زمانه شوله او خلک مدینې ښار لرې ووته، نو کله کله به خلک خبر نو چې اوس خطبه څه وخت شروع کېږي، نو کله به د خلکو نه د جمعې مونځ هغه فوت کېده او یا دا چې خطبه به ترې مخکې خلاص شوې وه، دا به وروسته رارسېده. نو دې وجې نه ځینې صحابو عثمان رضی الله ته د دې باره کې شکایت او ذکر وکړه. نو عثمان رضی الله چې د هغه اذان نه چې رسول صلی په زمانه کې چې د امام په منبر باندې کېني او د هغې مخ ته کېږي، نو د هغې نه مخکې یو اذان چې دا په کولو کې د ټولو نه مخکې دی، خو مرتبه او یا د هغې مشروعیت او شروع د نور نه وروسته شوې ده، نو هغې ته اذان ثالث ویو او دا زوره یو مقام و. په هغه باندې عثمان رضی الله چې کله وخت داخل شو په دې وخت کې باندې اذان کوي یو کس، دې لپاره چې خلک خبر شي چې د جمعې مانځه وخت داخل شو او بیا ځان جومات ته راورسئ، نو په دې کې عثمان رضی الله بیا راووته او وخت به شروع کوله. نو دا د عثمان رضی الله زمانه کې د هغې سنت دی هغه کړي دي، د پیغمبر صلی الله زمانه کې دا نه و. او بیا د عثمان رضی الله زمانې نه وروسته صحابه او بیا تابعینو په هغې باندې عمل کړی دی. نو که چا دغه اذان ونه کړه هم څه پروا نه کوي، ځکه رسول سلام او بکر او عمر د هغې په زمانه کې نه و. او که چا وکړه هم څه پروا نه کوي، په دې خاطر یې وکړي چې خلکو ته پته ولګېږي چې جمعې مونځ وخت داخل شوی دی. نو دغه ته بدعت ویل دا په کار نه دي، ځکه رسول سلام وایي علیکم بسنتي و سنت الخلفاء الراشدین، زما د خلفاء او د راشدینو په سنتو په طریقو باندې عمل وکړئ. نو دغه طریقه چې دغه دریم اذان دی دغه د عثمان رضی الله کې چې هغه خلیفه راشد و، بیا وروسته ورپسې علي رضی الله د هغې په زمانه کې همدغه شان تداوم پیدا کړی دی. صحابه او تابعینو هغې ته بدعت نه دي ویلي، نو دغه ته بدعت ویل په کار نه دي. که چا ونه کړه څه پروا نه کوي، ځکه د رسول سلام او بکر او د عمر د هغې عمل دغه چې دغه اذان هغې وخت کې نه و. دا بل سید عارف هغه پوښتنه کوي چې ځینې خلک وایي چې اذان او دارنګ د جمع مونځ
دغه لپاره دا شرط دی چې بالغ انسان هغه وکړي. که څوک بالغ نه وي نو هغه به نه اذان کوي او نه به هغه د جمع لمونځ ورکوي. نو دا ول رښتیا هم دغسې شرط ده. په دې باره کې د علماو اختلاف شته دی چې د ماشوم اذان او یا د ماشوم امامت څرنګه دی. خو د حدیث له نګاه نه چې وګورې هغه په جواز باندې دلالت کوي، ځکه یو حدیث د یو صحابي چې د بخاري حدیث دی چې دا وایي زرکوټ یم او زمونږ قبیله چې د اوبو خواته دیرو، کله چې به څوک د پیغمبر صاحب خواته راغله او کوم قرآن به د هغې نه اورېده نو خلک چې په دغه لار باندې تېرېده او دلته به دمه کېښودله نو هغې چې به دا کم قرآن وي او ما د هغې نه دا اورېده او دا مې حفظ کوو. نو په دې کې زما پلار چې بیا ولاړه او پیغمبر صلی وسلام ته او هغه ته زمونږ د قوم او د هغې د اسلام خبر او دا ذکر کړه. نو پیغمبر صاحب هغه صحابي ته وویلې چې هغې ته د مانځه چل وښوده او بیا ورته ویل چې ولې اذن لکم، تاسو دپاره د هغه څوک اذان وکړي چې هغه اقرأکم للقرآن، چې قرآن ډېر قاري. نو وایي دی چې راله دغه مشران چې راله ویې کتل دغه ماشوم وایي چې زما نه زیات قرآن چاته زده نه و. نو دغه خپل قوم وایي زه امام کړم او ما به د هغې دپاره د جمع لمونځ کوو او تر دې پورې چې را بلوغ ته رسېدلی نه وم. یو کمیس مې کله چې به مې سجده وکړه نو کله کله به مې عورت هم ښکاره کېده. نو په دې کې یوه زنانه چې زنانه هم جمع له راتللې، نو یو زنانه د خلکو ته وویلې چې د خپل قاري دپاره خو څه واخلئ چې زموږ نه عورت پټ شي. نو زما دپاره چې د هغې دغه لنګ او یا کوم څیز چې په هغې سې عورت پټ او هغې واغېسته چې په هغې سره ډېر خوشحاله شوم. نو دا د صحابه و عمله او د رسول صلی دا حدیثه چې ام القوم اقرأهم لکتاب الله، چې څوک ډېر قاري په قرآن باندې ښه پوهه دی په کار ده چې هغه مخکې شي. نو دې ځینې کې دا عام دی چې هغه څوک چې بالغ او که بالغ نه کله چې هغه خپله جمع کوي او د شروطو نورو سره برابري نو په کار ده چې هغه مخکې شي. د حدیث عموم او دغه صحابه او عمل پې دلالت کوي. دارنګې اذان چې دی، اذان هم که چېرته څوک بلوغ ته نه رسېدلي اذان وکړي نو اذان یې صحیح دی. ابو محذر رضی الله عنه په باره کې راځي چې کله هغه مکه کې پیغمبر صاحب مؤذن مقرر کړی و، نو چې دا پیغمبر صاحب چې کله مکه فتح کړه دا د ماشومانو سره ولا بلوغ ته نه رسېدلی او بیا پیغمبر صاحب هغه مؤذن مقرر کړ. نو دا په دې دلالت کوي که چېرته څوک بلوغ ته نه رسېدلی جمع ورکړي یا اذان وکړي هغه صحیح دي. دا ورور بله پوښتنه کوي چې څوک کله که بلوغ ته نه وي رسېدلی نو خپل همزولو ته جمع ورکولی شي. نو مخکې جواب ذکر شه چې نور چاته جمع ورکولی شي نو خپل همزول ته خو په طریقه اوله باندې ورکولی شي او خپل همزولو ته جمع ورکول دا خو په غیر د اختلاف نه چې ټولو ما په نسبت باندې چې د هغې په عمر کې نور ماشومان دي هغوی ته جمع ورکوي یا مثلا زنانو ته جمع ورکوي نو دا په اتفاق سره جایز دي. پیغام کې ورور پوښتنه کوي چې چاته که حدیث ذکر کې مثلا تو چې پیسې جې که د رسول سلام حدیث دی نو هغه چې دا زما مذهب نه دی نو یا دا د حدیث انکار دی او منکرین د حدیث څوک دي. نو دا خبره کول د حدیث په مقابله کې چې چاته د رسول سلام حدیث پیش شي او هغه داسې وایي چې دا زما مذهب نه دی دا د حق خلاف دی، بلکې د رسول سلام څومره سنت او حدیث چې دي هغه ټول زموږ مذهب دی او زموږ دین دی. الله تعالی مؤمنانو ته امر کړی دی چې اطیعوا الله و اطیعوا الرسول قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني. ای خلکو که څوک د الله سره محبت غواړئ نو زما اتباع وکئ او دارنګې الله تعالی فرمایي چې د الله او د پیغمبر اطاعت او خبره ومنئ. نو مسلمان هغه مسلمان دی کله چې هغه ته حدیث ورسیږي. امام شافعي رحمه الله چې ټولو مسلمانانو په دې باندې اتفاق دی چې چاته د رسول صلی حدیث ورسیږي هغې دپاره دا جایز نه دي چې دا حدیث د خلکو د وینا د وجې نه پرېږدي. نو دا د حدیث سپکاوی او یا دا چې حدیث ته بد نسبت دی چې حدیثونه تقسیم کو چې دا پکې زما مذهب دی دا پکې پلاني مذهب دی په دې به زه عمل کوم دی پلانېږئ. دا د قرآن او حدیث او د صحابه او د اهل سنت د عقیدې او د امامانو د څلور د امامانو د هغې د عقیدې او د عمل خلاف کار دی، بلکې د امامانو خبره دا ده چې اذا صح الحدیث فهو مذهبي، صحیح حدیث چې ضرور سي دا زموږ مذهب دی په هغې باندې عمل کوئ. او امام مالک رحمه الله، امام احمد بن حنبل، شافعي هغه ټول دا نصیحتو چې کله د رسول صلی حدیث ضرور سي دا په هغې عمل کوئ او زموږ وینا که د هغې خلاف و هغه وغورځوئ. دا بل ورو پوښتنه کوي چې خور او لور په سر باندې پیسې اخیستل دا څه حکم لري؟ نو خور او لور چې دا شریعت د هغې دپاره چې کله هغه په نکاح ورکول کېږي شریعت ولا مهر چې هغه ته قرآن صداق ویلی دی واتو النساء صدقاتهن نحله هغه جایز ګرځولی دی او بیا د هغې دپاره صحیح خبره چې د هغې دپاره حد هم په شریعت کې نشته دی. جانبیان چې په څه سره راضي شو که هغه لږه اندازه وي که ډېره اندازه وي نو دغه شریعت دغه هغې ته حق ورکړی دی او دا چې که څوک نکاح تړي په دې شرط باندې چې مهر به پکې نه وي نو دغه نکاح نه کېږي.
مهر به یې که وروسته زنانه ماف کوي بیا ماف کولی شي. خو دې نه علاوه نورو پیسې اخیستله او یا زوم تنګوله هغې تکلیف ورکول په غیر د ناحق نه دا په کار نه دي. کله کله که په خوشحالۍ سره هغه ته یو څه مطالبه وکړي چې دا شی واخله دا شی واخله او هغې په خوشحالۍ سره وکړي چې هغې ته حبا ویلی کېدی شي، نو دغه حبا چې د صداق نه غیر مقرر کړی شو ته چې دا به راکې او هغې ورکړي نو پروا نه کوي. خو د هغې پې تنګوله او هغې له تکلیف ورکوله دا په کار نه دي. د دې وجې نه حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ډېره برکتناکه نکاح هغه ده چې هغې کې تکلف ډېر نه وي. دغه ډېر تکلفونه او مشقتونه ورکول چې دا وکړه او دا وکړه او داسې به کوې او داسې به کوې، دغه ټول د دې سبب کله ګرځي چې د هغې ترمنځ اختلاف واقع کېږي او بدنیتي واقع کېږي. د دې وجې نه خیر او برکت په هغې نکاح کې چې دی چې مشقتونه یې کم وي، تکلیف پکې ډېر نه وي. دا به ورپوښتنه کوي که چا څخه یې شوي چې دوه کسان چې مثلا د هغې ترمنځ رضاعت او تیر او دل ثابت شوی، خو د ځینې خلکو هغه یېري او د هغې ترمنځ نکاح وکړي او بیا وروسته نورو خلکو ته پته ولګېږي چې دې ترمنځ رضاعت دی او رضایي خویندې ورونه دي، نو دغه مخکني کسان چې چا نکاح تړلی د هغې پې ګناهګار دي که نه. په دې صورت کې د وروستني خلکو چې هغې ته علم ولګېده چې هلته رضاعت شته او د رضاعت په یقیني طریقه باندې ثابت دی، نو چې ثابت دی د هغې دپاره دغه نکاح نه ده شوې او د نکاح احکام ورکول هغې ته په کار نه دي. صرف که مخکې څه مهر ورکړی یو نزدېکت شوی بچي د هغې نه شمارل کېږي او هغه مهر د هغه زنانه رسېږي. خو کله چې ورته پته ولګېدله چې د دې ترمنځ رضاعت رضایي ورورولي او خورولي ده، نو دې نه وروسته یو بل ته نزدېکت او یا ازدواجي علاقات ساتل بیا حرام دي، ګناه ده، ځکه دغه دائمي محرمه ده. خو کوم انسانان چې خبر نه وو هغوی دغه کار کړی، نو هغوی چې خبر نه وو هغه په هغه څه عمل کړی چې هغوی ته علم نه و، نو چې علم یې نه و په دې کې هغوی ګناهګار نه دي. ځکه قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي چې ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، رب زموږ نه چې څه هېر شوي او یا خطا شو په هغې باندې ونیسې. او د مسلم حدیث دی چې الله تعالی وایي قد فعلتو، دا کار ما کړی دی. نو چې د چا یېرو په یېره کې ته یو کار شوي هغه ګناهګار نه دی، خو وروسته چې چا ته پته ولګېدله نو هغه په حرامو باندې بیا عمل نه کوي. دا بل وروره چې هغې طلب د دې کړی چې دعا وغواړي چې څه ضرورت یې دی، نو ربالعزت یې دغه ورور او د ټولو مسلمانانو چې کوم شرعي حاجتونه وي چې هغه کې ګناه نه او نه کې صلې رحمي قطع کول وي، ربالعزت دې د هغې ضرورتونه حاجتونه د خپلو غیبونه پوره کړي او ربالعزت دې چې څه غواړي هغه دې ورکړي، کله که ګناه او دارنګې صلې رحمي قطع کول پکې نه وي. عبدالله پوښتنه کوي چې ځینې خلک وایي چې غسلو کې 3 فرض دي، نو غسلو کې د میمونه ځینو حدیث هغه ذکر کړه چې هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم له اوبه راوړی او بیا یې کېښودلې او هغه پې استنجا وکړه، بیا لاس دیوال پورې وسوله او بیا د اودس وکړه که د مانځه په شان اودس او بیا په ټول بدن باندې اوبه راوړولې. نو دا وایي چې دا 3 فرض ذکر کوله دا په کوم ځای کې راغلي دي یا څه کې شته. د علماو چې په اوداسه کې په غسلو کې کوم څیزونه فرض دي، نو سنت طریقه د غسلو چې مخکې بیان شوی دی، غسل هغه دا چې دغه حدیث ته میمونه رضی الله عنها ذکر دي، خو بیا په دې کې کوم څیزونه لازمي دي، نو په دې باره کې یو خو نیت د غسلو باره کې اگر چې ځینو علما پکې لازمي نه ګڼي، خو د ځینو علما په نیز باندې چې انما الاعمال بالنیات، جمهور علما چې نیت په غسلو کې فرض دی. یو به نیت کوي ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې په غیر د نیت نه عمل اعتبار نشته دی، نو یو طرف ته نیت، دویم طرف ته د ټول بدن لمدوله چې دا وکړی شي په ټول بدن کې د چې د سر او د ټول بدن داخله چې هغې ته اوبه ورسیږي. نو کله چې نیت شوي یو ټول بدن ته اوبه ورسیږي په دې سره غسل ادا کېږي. د دې وجه نه جمهور علما په نیز باندې کوم انسان که نیت د غسل وکړ ډنډ ته یې ور ودنګلې او ځان یې پکې غوپه کړه، نو دې انسان غسل ادا کړی شو، په دغه سره اودس هم وشو. خو سنت طریقه د هغې بیا دا ده چې لکه څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ولې استنجا کړې ده، بیا یې لاسونه خاورو په وسولي غینځلي، بیا یې داسې اودس کړه که مانځه دپاره اودس او د هغې نه وروسته په سر باندې په ښي طرف باندې او یا سر په ټول سر باندې 3 کرتې اوبه راچله، د هغې نه وروسته په ښي طرف بدن او په بل چپ طرف باندې د بدن په دې باندې اوبه راچل چې کله دا وشي په دې سره فرض ادا کړی شولو او دارنګې په سنت طریقه په ترتیب سره اودس وشو. خو که چېرته څوک صرف د غسل نیت وکړي، ځکه جمهور علما په نیت باندې نیت فرض دی، ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي انما الاعمال بالنیات، او دویم په غسل کې ټول بدن لمدول دي، په هغې باندې د اوبو تېرېدل دي. نو که دا کار وشو په دې سره فرض د غسل ادا شولو. او دا نور فرضونه چې علما ذکر کوي هغه د ځینې حدیثونه استدلال نیسي چې دا پکې شته او که نه شته، مثلا خوله ته اوبه اچل ځان له، پوز ته اوبه اچل ځان له، چې دا ځان له ځان له شمېر کړي او نور بدن انځل ځان له، نو خوله یا پوز ته اوبه اچله چې دا په اوداسه کې او په غسلو کې دا په کار دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې باره کې تاکید هم راغلی دی، خاص کر کله چې سړی روژهدار نه وي، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د
خولې ته اوبه اچلو چې مزمزه ته وایي، او پوست ته اوبه اچل چې استنشاق د هغې په باره کې د مبالغې امر کړی دی. خو دا هم بیا په ټول بدن کې داخلي چې ټول بدن انځي، نو دې کې به ته هم اوبه اچوې. دا بل ورو پیغام کې لیکي که څوک په دوکوی سره یو ځای کې ځان ځای کړي، نو دا چې دغه تنخوا اخلي، دغه پیسې اخلي تر څو مودې پورې چې دلته نوکر مقرر دی، دا جایز دي که نه جایز دي؟ نو یو خو دا چې مثلا ځینې شرطونه سره برابر نه په څه طریقه باندې شرطونه برابر کړي او ځان پکې داخل کړي، دا یو غیر مشروع عمل دی، په کار نه دی. خو یو دا چې دغه پیسې مثلا په داسې طریقه باندې داخلي چې دغه پیسې د بل چا لپاره ځانګړې شوي، د بل چا حق یې، او اوس یې دا ځان ته حلالې ګڼي او روای ګڼي، نو دغه حلال هم دي چې د بل چا حق یې هغه دې له اخیستل په کار نه دي. بل ورور پوښتنه کوي کله که خور ژوندی ده، نو خور ژوندی ده، د هغې خاوند هغه د دغه خور بلې خور ته چې هغې ته خینه وایي، که هغې ته سړي مشکې یو لاس ورکړي، نو دا شته که نشته دی؟ نه، لاس ورکول هغې ته نشته دی. که نور سړي مشي او یا دا چې د پردې نه خو هغې ته سړي مشي وایي، دا شته دی. خو که دا خور ژوندی ده او که مړه ده، نو دغه بلې خور ته لاس ورکوله دا په کار نه دي، ځکه دا هغه د هغې دپاره محرمه نه ده. دغه موقتي چې دا یوه خورې په نکاح کې ده، هغه بلې سې نکاح نه کېږي، موقتي څیز دی، نور هغه د محارمو نه شمارل کېږي چې محرم دایمي نه ده. دې وجې نه هغې ته لاس ورکول جایز نه دي. که د پردې نه خوا او یا په غیر د لاس ورکول نه سړي مشي وایي، نو هغه څه پروا نه کوي. دا بل ورو پوښتنه کوي چې غسلو کې سپېمو ته اوبه اچله چې ترخی شي، دا شرط دی که نه؟ نو غسلو کې سپېمو ته اوبه اچل، مخکې خبره ذکر شوله چې ټول بدن لمدول او په هغې کې پوست ته اوبه اچل او خولې ته اوبه اچل، دا هم شامل دي. خو په دې کې بیا چې په غسلو کې سپېمو ته اوبه اچل یا خولې ته اوبه اچل، دا څه حکم لري؟ نو د ځینو علماو په نسبت باندې لکه حنافه چې هغوی په غسلو کې دا فرض لازمي دي او په اوداسه کې سنت دي، او ځینې علما په غسلو په اوداسه دواړو کې فرض او لازمي ګڼي، او ځینې په دواړو کې سنت ګڼي. خو د رسول سلام د هغې خپل عمل چې هغې پوست او خولې دواړو ته اوبه اچلي په اوداسه او په غسلو کې، او د اوداسه په باره کې چې خولې ته اوبه اچلي یا پوست ته اوبه اچل دي، نو رسول سلام نه د خولې ته اوبه اچلو او د پوست اوبه اچلو دواړو کې د مبالغې امر شوی دی، کله چې څوک روژهدار نه وي. نو دا په دې دلالت کوي چې خولې ته اوبه اچل او پوست ته اوبه اچله هغه لازمي دي او په کار دي، ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر کړی دی. او بیا د هغې کې د مبالغې چې ښه سپېمې ته روی شي، دارنګې حلقوم ته مرۍ ته اوبه ورسېږي او خوله کې اوبه وګرځېږي، ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر کړی دی. خو دا حالت چې سړی روژه نه وي، کله که روژه وي نو هغې کې بیا مبالغه په کار نه ده. دا ورور بله پوښتنه کوي چې دوه سجدې چې وکړی شو د هغې په منځ کې کومه قاعده ده، په هغې کې کومه دعا ویل په کار ده؟ نو دعا په هغې کې یو دام نقل دی چې سړی داسې وایي رب اغفر لي رب اغفر لي، دا وایي. او بله دعا چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه نقل ده اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني، دا دعا هم د رسول صلی الله علیه وسلم نقل ده. کوم یو چې چا ویله دونه جایز او دونه د رسول صلی الله علیه وسلم نقل رب اغفر لي رب اغفر لي، یا اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني، دغه دعا هم نقل ده چې کوم یو چا ویله سنت پیدا کېږي او ثواب یې کېږي. دا به پیغام کې لیکي که پلار چېرته زامنو ته ووایي چې دا یو زوی مې چې دا لږه ډېرو خیر نه دی یا کار و کسب نشي کولی، زه چې مړ شوم زما نمایي مال دې ته ورکوي، او هغه زامن چې دی هغه په هغې باندې عمل ونه کړي، نو دغه څونه ګناهګار دي. نو اصل کې د بچو باره کې وصیت چې څوک میراث وړونکی دی د هغې دپاره وصیت نشته، دلته پلار چې دا خبره کوي دا وصیت دی. او حدیث کې راځي رسول سلام فرمایي ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصیة لوارث، الله تعالی هر خاوند د حق ته خپل حق ورکړی دی، نو د وصیت لپاره څوک چې میراث وي د هغې لپاره وصیت نشته دی. په دې ځای کې پلار جایز نه دی چې هغه د یو ورور باره کې داسې ووایي چې دومره مال وکړئ او دا نور تاسو دومره واخلئ، بلکې شریعت او الله تعالی خپله تقسیم کړی دی چې للذکر مثل حظ الانثیین، نارینه یو د بل سره بچي چې دي برابر دي او جنکۍ دوه په یو ورور باندې شمېر دي. نو په کار چې میراث په هغه طریقه باندې تقسیم شي، کله که ورونو په هغه طریقه باندې عمل وکړه نو پلار هم د ګناه نه خلاص کړه، دا یې وکړه په کار چې دغه نور ورونه ده چې دغه یو ورور معذوره دی چې د هغې څه کومک وکړي، د هغې څه مرسته وکړي، خو میراث کې په کار ده چې هغه د شریعت په طریقه باندې تقسیم کړی شي. دا بل پوښتنه کوي چې پلار د بچو ترمنځ فرق کوي په مال ورکولو کې یا په محبت کولو کې، نو دا ولا جایز دي، اختیاري کار دی که نه ګناهګاریږي؟ نه، رسول سلام حدیث دی، یو حدیث کې راځي نعمان بن بشیر رضی الله عنه دا وایي زما پلار زه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته راوستلم او ته ویل چې ما دې ته یو غلام هبه ورکړی دی او ته په دې باندې ګواه شه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویل چې تا ټولو بچو ته همدغه شانې غلامان ورکړي؟ هغه ویل نه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویل چې دا د ظلم ګواهي ده او دا د ظلم کار دی، دا جور دی، په دې باندې زه ګواهي نه کوم. بل حدیث کې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا بیرته واپس کړه
او بل حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم فرمای که دا غواړئ چې زامن تاسو سره په احسان کې یو شان نو تاسو د هغې ترمنځ فرق مه کوئ. نو مور او پلار له پکار دي چې د بچو ترمنځ فرق ونه کړي او د محبت هم چې څو پورې وس رسیږي. خو کله کله ځینې چې هغه بې اختیاري څیزي نو په غیر اختیاري کې هغه ملامته نه دي، خو کوم چې ظاهري هغې خیر مثلا مال ورکول، هبه ورکوله یا ظاهري خبرې کوله، نو په کار ده چې هغې ترمنځ په هغه کې فرق ونه کړي، ځکه د شریعت امر دا دی چې بچي ټول د انسان بچي دي، دا یو شانتي دي. نو د هغې ترمنځ چې شریعت یې فرق نه دی، کله انسان له پکار چې هغه خپل ترمنځ فرق ونه کړي او هغه ته په یو شان نظر باندې وګوري، ټولو ته یو شان کمال ورکوي، ټول ته یو شان ورکړي، د هغې ترمنځ فرق ونه کړي. او که دغه تفریقې وکړه نو یو طرف ته دغه غرونو ترمنځ دښمني پیدا کېږي، بل طرف ته دغه بچی لګېږي، بیا دغه پلار یا دغه مور د هغې حقوق او نافرماني کوي، د هغې ادب خیال نه ساتي. نو دې وجې نه پلار له پکار دي، مور له پکار چې د بچو ترمنځ فرق ونه کړي. دا د شریعت امر دی، هغوی ته امر کړی دی او دا د هغې اختیاري یا د خپلې خوښې خبره نه ده، بلکې د شریعت امر دی چې د شریعت په امر سره چلیږي. د بچو کمال ورکوي، بچي ته څنګه ورکوي دا شان نور ته به هم ورکوي، هغې کې به فرق نه کوي. او د مینې محبت هم تر څو چې وس رسیږي چې جدایي را نه ولي، کله کله په غیر د اختیار نه چې کوم محبت د یو څه زیاتي غیر اختیاري په هغې باندې رب نه نیسي. دا انس ورور پوښتنه کوي چې سودخور شخص که هغه مونځ کوي نو هغه پسې مونځ کېږي که نه کېږي، جمع ته مخې شه او جمع یې وکړه نو مونځ یې کېږي که نه کېږي. نو سودخور چې سود ته حلال نه وای، که حلال یې تو خو بیا کافر کېږي، بیا یې مونځ هم قبول نه دی. خو که ته حلال نه وای نو دا یو غټه ګناه او کبیره ګناه ده، او داسې ګناه ده چې الله تعالی فرمایي چې فأذنوا بحرب من الله ورسوله، د الله او د الله د رسول جنګ ته ځان تیار کړي. سودخور سړي ته الله او د الله د پیغمبر د جنګ اعلان دی. نو ډېره غټه ګناه ده او ډېره سخته چې د زنا نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سړی د مور سره زنا وکړي د هغې نه سود خوړل غټه ګناه ده. نو ډېره غټه ګناه ده، خو د هغې سره سره تر څو پر چې هغې ته حلال نه وای نو هغې ته کافر ویل پکار نه دي. او کله چې دا مونځ کوي نو مونځ یې صحیح دی، که به چېرته راغی او مخکې شو بل چا له یې مونځ ورکاو نو ګناه چې دا سود یې خوړلی هغې شخصي ګناه ده، ځان له ګناه ده او نور مونځ پسې کېږي. د دې وجې حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا ځینې امامان به تاسو له مونځ کوي، که چېرته صحیح مونځ وکړو نو بخاري حدیث دی نو ستاسو مو شو د هغې مو شو، او که چېرته هغې صحیح طریقه باندې مونځ نه کوو نو ستاسو مونځ او اجر وشه او د هغې ونه شه. نو دغه کې د هغې ګناه شخصي ده، کله که هغه مخکې شوی جمع ته نو خلکو له پکار دي چې څوک وروسته راځي په هغې پسې په جمع کې ودرېږي او تفریقه نه راولي، او داسې نه وایي چې په دې پسې مونځ نه کوي او ځان له ودرېږي. نه، دا وخت کې به څوک ځان له مونځ نه کوي، بلکې کوم انسان چې مسلمان دی او مخکې شوی د جمع ته او نور مسلمانان چې وروسته راځي په کار چې په هغې پسې جمع مونځ وکړي. او دا د اهل سنت عقیده ده چې امامان یا مشران هغه که جور کوي او که ظلم کوي تر څو پورې چې کافران نه وي نو په هغې چې مخکې شوي جمع ته په هغې پسې وروسته مونځ کېږي. دا ورور بل پوښتنه کوي چې بجره باندې مسه څوک کولی شي او چې مسه پې کېږي او که مسه پې کېږي نو په اوداسه سره بیا غوندې که په غیر د اوداسه نه څومره مسه پې کولی شي. نو جرابې چې د هغې باره کې د علماو اختلاف شته دی، خو صحیح خبره ده چې جرابې د موضوع په ځای باندې قایم دی او د موضوع حکم اخلي. نو څنګه چې په موضوع باندې مسه کېږي دارنګې په جراب باندې مسه کېږي، په دې شرط چې دغه جرابې چې ډېرې نرۍ نه چې لاندې ته پښه نه ښکاره کېږي او دارنګې هغه په پښې پورې کلکې نښتلې، نو په دغه شان جراب باندې بیا مسه کېږي. او بیا مسه چې ده د موضوع د ترمنځ فرق نشته دی، د مقیم سړي لپاره یوه شپه ورځه او د مسافر سړي لپاره 3 شپې ورځې د هغې لپاره دغه مسه جایز ده. خو بیا دغه مسه چې ده نو کله چې سړی مسه شروع کوي نو د دې نه اوله چې کامل اودس به کوي او که جراب یې کوم موزي په کامل اوداسه باندې به غوستلی، نو چې هغه غوستلی دی بیا اودس مات شو نور اودس کوي نو بیا چې جرابو په خو تراغه په هغې باندې مسه وکړي. خو که چېرته بیا اودسۍ باندې جراب یې غوستلی نو بیا په هغو باندې مسه نه کېږي، بلکې بیا د اودس کامل کړي او د هغې نه وروسته جراب واغوندي او د هغې نه وروسته بیا چې کله نوی اودس کوي نو بیا په جراب باندې مسه کوي. په همدغه طریقه باندې د مقیم دپاره 1 شپه ورځه او د مسافر دپاره 3 شپې ورځې. دا آخري پوښتنه وه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. له منار راډیو. رساده او د دین علم پکار دی